نشي تپوس کم وکړه که نه خو تاسو خو نشئ کولی موږ په دې خبره باندې پوه یو دې خبرې تپوس به انشاءالله د جماعت اسلامي مشران کوي موږ به زه دغه فورمول ته زه به تپوس کوو او بیا چې دی راوړي دا وایي به چې که چوکر راوړي دا چوکر به چېرته موږ دې خلکو ته د خرڅولو بیا نه ورکوو دلته کې راټول شوي یو په دې چوک کې محترم سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان د تیر اتوار په ورځ باندې باقاعده اعلان کړی و چې موږ به د اتوار د ورځې نه د تیر اتوار د ورځې نه باقاعده د مهنګایۍ خلاف د بېروزګارۍ خلاف د بدامنۍ خلاف به زموږ باقاعده تحریک شروع کېږي او دا نننۍ زموږ مظاهره چې کوم ده دا د هغې کړۍ یو سلسله ده او دا یوازې دلته نن نه ده دا په ثمرباغ کې ده دا په مایارو کې ده دا په تیمرګره کې ده دا په واړۍ کې محترم سراج الحق صاحب په خپله په هغې کې شریک شو نن 10 بجې وه او دا تحریک به تر هغه پورې جاري چې تر څو پورې دا حکومت دا کومه ظالمانه فیصلې چې کوي چې دا یې واپس اخیستې نه وي او دې خلکو ته اړي چې کوم دې د مهنګایۍ په صورت کې دې خلکو ته کومه خبره جوړه کړې ده او بار بار دا مهنګایي او زه نه پوهېږم یو یې په یو وراړئ او بل یې په بل وراړئ یو وایي دا پي ټي آی کوي بل وایي دا پي ډي ایم کوي بس موږ په دې نه پوهېږو چې دا څوک کوي خو موږ په دې ښه پوهېږو چې دا کار څوک کوي دا دې دواړه کوي دا په شریکه باندې کوي دا خلک تباه کوي دا بربادوي د دوی طاقت ورکوي او دا دوی سمجوته کړې ده په دې کې بشمار خلک دی ورځ چې ګرانېږي نو د دې کې سرمایهدار دي هغه باقاعده ده دا غنم ټول اخلي د دې نه مخکې چیني چې ګرانېده دا دوی اخیستي وو دغه شان د پېټرولو قطارونه چې تاسو لیدلي وو دا دوی باقاعده سټور کړي وو د دې وجې نه دا چلونه موږ ته ښیي دا موږ ته ښیي او دا موږ تباه او برباد کوي خو دا تاسو ته دا خبره معلومه وي چې دا د بل چا د لاسه نه ده دا کار موږ پخپله کوو دا موږ پخپله دا حکم ورکوو دا موږ پخپله دا خلکو له دا اختیار ورکوو او دا موږ هغه ځای ته رسوو یا د فیصلو اختیار د هغو سره شي دی چې په کوم انداز باندې کوي نو په هغه انداز باندې کېږي موږ سره خو چې دا حکومت په 2018 کې راغی ریټونه خو ډېر برابر 2018 نه مخکې خو چې کله دا حکومت راغی ستاسو په علم کې ده دا اوړه چې کم دی نو موږ ټوله دا غټه بوجي به په 1500 روپۍ اخري اخسته اوس نن په څو باندې ده تاسو په د غوړو ټیم په 2000 روپۍ باندې اخسته نن په 8000 روپۍ باندې د غوړو ټیم دی تاسو دوايانو راشئ 300% دا دوايانې ګرانې شوې د غریب د پوند نه هغه لرې شوې اوس چې کم دی نو خلک په دې باندې مجبور دی دې له راشئ دې بدامنۍ له راشئ دا څه حالات زموږ ستاسو په وطن کې روان دی اب یا لکه دا زموږ هلکان دا ډیګري هولډران دا چې د هغو څه په لاس کې ډیګرۍ دي دا بېروزګاره ګرځي دا څوک کوي دا کار دا ولې کوي دا کار دا ولې څنګه کوي دا کار چې دا علماو ته اوټ ورکړی دی زه دا وایم چې په هغه وخت کې 2018 نه وروسته څه قهر په دې خلکو باندې نازل شو دا کم قهر و چې د اوسه پورې موږ په هغې کې لاس وځو موږ پکې له تاړېږو او موږ چې کوم دی نو د هغه ظلم برداشت کوو خدای مه چې دا زموږ په خپله دا ټول قصور دی زموږ هغه عبدالسلام ماما زموږ ماما دا ډېره ښایسته خبره کوله نو ورځ په جومات کې پاڅېدو او ویې ویلی خدای وبخه دا کوم ویکسین یې چې راته وکړه دا د بېغیرتۍ ویکسین دي دا د بېغیرتۍ ویکسین یې راته وکړه اوس که څوک نن له ګوتې هم راوړي چې راپاسه ظلم دسه کېږي جبر دسه کېږي تباه کېږي او بربادېږي هم څوک راپاسېدو والا نشته دی خدای وبخه دې لپاره به راپاسېدل غواړي زه پي ډي ایم ته وایم پي ډي ایم ته د کیبولس پارټۍ دي دا ټول هغه خلک دی چې د دې نه مخکې دي د دې مهنګایۍ خلاف جلسې به کولې جلوسونه به یې کول راپاسېده وه صیم څه شوئ تاسو هغه خلک چې تاسو کې بزرګان هم موجود دي تاسو ولې نن نه راپاسئ تاسو باندې څه چل شوی دی تاسو ما شانتې مظاهره دا به ته نه کوې ته به دغلته کښېني د حالاتو جایزه به اخلې او په دې بلان پوهې کوې چې دا بیماري په کوم ځای کې ده دا بیماري خو ښه تاته معلوم ده د دې نه خو ته ښه ټیک ټاک خبرې د وزارتونه میلاو شوي دي څوک راله خپلې مقدمې ختمې کړې څوک چې کوم دی او هغه د IMF په هغه کې مونږ ورکړو په پنجره کې مونږ رابند کړي یو زموږ صحیح لار د وتو نشته دی هغه 2018
کارونه چې کوم حکومت و چې کومې معاهدې کړې وې هغې دې نورې پخې کړې نورې وله چې کوم دی نو هغه ورکړه او موږ او تاسو موږ د هغې په دلدل کې به د څو پورې زه نه پوهېږم چې دا وطن موجود وي او موږ او تاسو کم از کم ژوندي یو نو په داسې حالاتو سره مخامخ کړي یو چې زموږ آینده نسل هغه هم د دې خبرې تصور ونه کړي چې هغه د خوشحالۍ ژوند تېر کړي دا ولې دا د چا د لاسه دا ولې دا کار کېږي دا زموږ او ستاسو د خپلو لاسو دا زموږ د ووټ دا پرچې د دې کې چې کوم زور دی دا زور په بل شیز کې هېڅ شیز کې نشته دی ځکه چې کله اختیار راشي چې کله دا خبره هم ستاسو په علم کې راولمه چې دا تاسو واورئ چې دا زموږ چې څومره د صوبایي اسمبلۍ د قومي اسمبلۍ او د سنټ ممبران دي یعنې سالانه د دیو تنخواګانې 85 اربه روپۍ دي او چې د دې سره دغه شان د وزیر اعلی او د وزیر اعظم او د سپیکر او د ډیپټي سپیکر او د دې خلکو تنخواګانې جمع کړي دا 1 ارب روپۍ رسي یعنې دا دونه تنخواګانې د دې وطن د تنخواګانو په مد کې باندې وځي نو دا خلک زموږ لپاره څه کار کوي او زه د صوبایي حکومت ته وایم ته خو 900 ارب روپۍ چې کوم دی نو په دې وخت کې قرضدار یې دا خو چې کوم ستاسو تنخواګانې نشته خو دا خبره درته ضرور کول غواړم چې په دې ګودامونو کې دا چې څونه ګودامونه 400 ګودامونه دي په رسالپور کې ګودامونه دي په ښار کې ګودامونه دي دا ټول ګودامونه ډک دي په دې ټول کې چې کوم دی نه غلط پراته دي بیا ولې نه راوړئ چې دې خلکو ته یې ورکړي بیا ولې خلکو له ریلیف نه ورکړې بیا ولې دې خلکو سره دا دښمني کې بیا خو تاله ډېر ټیک ټاک وټونه هم درکړي بیا خو تاله ټیک ټاک اختیار هم درکړی بیا ولې دې خلکو سره دا ظلم کېږي خدای وخه دا اوړه چې کوم دی دا چې دی زه په سبسډي ورکوم دا کوارټر مقدار کې دا غنم موجود دي خو دې ګودامونه دې پرې 4 میلیونه نه ورکوي په هغه انداز باندې زه دا درخواست کوم زه دا مطالبه کوم ستاسو په وساطت باندې چې زه خاص کر د دې تحصیلي منډو ثمر باغ او د دې علاقې خبره وکړم چې باقاعده دا کوټه زیاته شي دا د خلکو له زیات اوړه ورکړي او دلته زما ملګري ذکر وکړو چې دا اوړه دا صرف د دې اتحاد فور مل دا اوړه دا زموږ په تحصیل کې په جبل کې ورکوي دا په ضلع کې په بل ځای کې نشي ورکولی هلته به تالاش له ورکوي هغه ډېر ټیک ټاک وړه دي هغه ډېر مزدار وړه دي هغه د پنجاب په شانتې وړه دي خو دا زموږ نه سترګه نه سوځي زه دې ته دا خبره کوم او په دې خبره متنبه کوم چې دا نظام ټیک کا دا که د ډي سي صاحب ستا په لاس کې دی ډي اف سي صاحب که دا ستا په لاس کې دي دې چوکرو خوراکو ته نور موږ تیار نه یو دا خبره ستاسو ته منظور ده او که نه ده منظور که دا چوکر دې راوړه نو دا به بیا موږ د دې خلکو ته به حکم کوو چې دا ویسئ دا د غواګانو د خوراک شی دی دا د میخو د خوراک شی دی دا د دې انسانانو د خوراک کم از کم نه دي ځکه چې غنم ته ټیک ټاک ورکړې بیا د چوکر څنګه راوځي چوکر خو به د ځان له وځي خو هغه وړۍ چېرته لاړه د دې وجې نه موږ دا وایو چې دا وړه ټیک ټاک وړه د دې خلکو نه ورکړي دلته د پنجاب د وړو خبره وشوه دا د تېر وخت کې یو ملګري خبره وکړه هغه عین شاهد و چې د شپې په 1 بجه باندې دلته زموږ په ستاسو په دې خوا او شا کې دلته ګاډی ولاړو او ډاینې ته ډکېدې او دا ډاینې بتلې باجوړ ته زه دا وایم چې اول دا خلک مړه کول پکار دي او دا د پنجاب دا وړه راوړي څوک دا څوک دي چې دا راوړي دا خو پخوا د یو پلیټ سټور ته میلاوېده او دلته به خلک ورتله او د هغه ځګي نه بیا چې کوم دی نو دا وړه اغسته چاته میلاوېده او چاته نه میلاوېده بهرحال خو یو نظام موجود و هغه نشته دی هغه ورک دي هغه څوک راوړي چاړې ورکوي چېرته ځي څوک یې تقسیموي دا موږ له بالکل د دې خبرې جواب پکار دی که جواب یې ونه کړي بیا بله ورځ موږ راوځو تر هغه پورې به دا درنه جاري چې څو پرې د دې خبرو موږ له جواب نه راکړی موږ یې مطمئن کړی وو ځکه دا زموږ عوام دی دا زموږ خلک دی دا موږ ټول یو شان خلک یو د دې موږ الحمدلله په دې وخت کې جماعت اسلامي ځکه مشري کوي چې دا نور خو ټول په حکومت کې وي دا خو نشي تپوس نشي کولی خو موږ الحمدلله نظام د داسې څیزونه وړو د دې څیزونو چې کوم دی شوق کوو لهذا د دې تپوس په صحیح طریقه کولی شو په ټیک طریقه یې کولی شو دا که هر څومره لوی افسر دی د ده نه موږ د خپلې خبرې تپوس کولی شو لهذا انتظامیې ته دا وایم چې دا نظام د ټیک کا دا د برابر کا که دا د پنجاب وړه دي هم یې سم کا که دلته کې دا نور د دې کې دا وړه راځي دا چوکر خلک راوړي ګوره چوکر نور موږ نه خورو موږ چوکر خوراک ته نور تیار نه یو د دې د خراب به انشاءالله بیا راوځو او یو پیسو کن معرکه به انشاءالله بیا کېږي بیا به ټول هر څه ذمواري دا به په تاسو باندې چې ته دونه معنی نشي کولی او خپل منتخب خلکو ته
خدای مو بخښه تاسو له خلکو ووټونه درکړي که دا چیرمین صاحب دی که دا ناظم صاحب دی که دا هغه بل صاحب دی ته خو ورشه لږ خو به نه خو ورشه دې فورمل ته خو ورشه دا وچې دې تاسې منډه ته راځي دا څه قسم به ورکوې دا ولې تا له څوک غنم نه درکوي ستا نه څوک کمیشن اخلي روپۍ نه اخلي ولې دا کار کوې موږ تپوس کم از کم وکړه که نه خو تاسو خو نه شئ کولی موږ په دې خبره باندې پوه یو د دې خبرې تپوس به انشاءالله د جماعت اسلامي مشران کوي موږ به زه دغه فورمول ته زه به تپوس کوو او بیا چې دی راوړي دا به چې چوکر راوړي دا چوکر به چېرته موږ به خلکو ته خرڅول نه بیا نه ورکوو او هغه مزاحمت به د هغه پورې جاري تر څو پورې دا معامله ټیټ کړي دی زه ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم د خپلو مشرانو ټولو شکریا ادا کوم او انشاءالله دا د پرېوتو کار نه دی راپاڅئ به ودویږو به او د دې ټولو معاملاتو حل چې کوم دی دا د الله په نظام کې دی دا د شریعت په نظام کې دی خو موږ هغه خبره کوو خلکو ته ناشنا ښکاري خلکو ته بل شان ښکاره شي چې که دلته شرعي نظام وی دلته انصاف نظام وی نو کم از کم دلته کې به دا ټول څه ستریک وی هر څیز به په خپل ترتیب باندې وی عدل وی بیا به هر څه ته خپل حق په صحیح ځای باندې رسېدی خو چونکې اسلامي نظام نشته لهذا زموږ او ستاسو عزم او اراده دا ده او دا انشاءالله چې څومره زموږ په موږ کې ژوند دی نو انشاءالله اسلامي نظام دپاره به دا خپلې هرې ځلې دا به جاري ساتو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين